لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما. نن جمعه مبارک ورځ ده او دې ورځ باندې چې زمنګ د جمعه نن کوم خطبه ده او داغي موضوع من خودل داسې ده چې په غزه کې او په فلسطین کې چې کوم ظلم او بربریت ده بلکې د ظلم داستانونو پاغه کې رقم شول او د ظلم یو انتها پاغه کې وشوله. په دې حالاتو کې په امت باندې jihad فرض شو او داغه په باره کې علما کرامو فتوا مولګوله اور سره و سرای د ټول اسلامی امتنا د فلسطینیانو سره د حمایت داغي پاواز کې خپل आवाज شامل اول د مطالبه د امت نو شو او داغي سره سره د مسلم حکمرانانو نه او دارنګي د مسلح افواجو نه د جهاد مطالبه پاغي کې وشوله چې تاسو د اسرائیل خلاف جهاد او جنگ وکي اعلان وکي او دې سره سره پکې بل خبره دا وشوله چې اسرائیل بمنګا د جنگ په میدان کې هم هغه شکست ورکو خدایي سره سره من باغی معاشي قرباني کمزوري کو معاشي قرباني او معاشي جنگ هم داغوي سره کو نه من به داغوي د مصنوعاتونو بایکاټ وکاو. دا د درې خبرې باغی کې وشولې 13 جمعه په دې باندې ما خبره کړې تاسو قتل 13 جمعه داننه 18 تاریخ ته غالبا په 12 تاریخ باندې جمعه یا په 13 تاریخ باندې و دغه ورځ نه تر د نن ورځې پورې یو قسم مذاق د دې فتوی زمنګ مسلمانانو وړاو چې باغې کې باقاعده تربانه علماء شامل دي په دې مذاق کې سیاسی خلک هم شامل دي او دریم نمبر په دې مذاق کې زمنګ عوام الناس هم شامل دي. الحمدلله دا ډېر لوی تیاری سره مانندې خطبه لدا مواد راوړي دي. دا درې واړه کم طبقه د دې جهاد په اړه کې چې دا غوي کوم اشکالات دي د غزه او د فلسطین د جهاد په اړه کې داغي د ازاله او دارنګ داغي د اطمینان کوشش وکاو کوم چې زما ذمہ داری دا او نور که څوک مطمئن کیږي مطمئن بشي او که څوک نه مطمئن کیږي جواب الله لغم ورکې زبم ورکوما ومنګ چون کې د نبی له صلوات والسلام په دې منصب باندې د ناس ته داول روچره منګه د نبی له صلوات والسلام په دې منبر او محراب کې ناس خلک یو
او دا علما د انبیا وارثان دي، نو د نبی علیہ السلام د وراثت حق به ادا کړي. نو په دغه بنیاد باندې خپل سناکام غونې کوشش وکړو. لہذا نن جمعه کې به خالص طور باندې دا باندې یو تقریر نه بلکې دا به یو کلاس په شکل کې چې د فلسطین او د غزې د جهاد په حواله سره کم سوالات، کم اشکالات، کم اعتراضات دي داغي جوابات به ان شاء الله کو. او دویم نمبر دا کم خلک چې د دې په باره کې پروپاګاندا کوي داغي برته ان شاء الله یو جله کم کار کوم چې دې اعتراضات ولیکي او بیا داغي جواب من څنګه کړه دې څنګه کو نو په دې خبره کوم. ټول اول نمبر سوال راځم چې تاسو وکتل چې په 11 اپریل په اسلام آباد کې په 11 اپریل باندې دا نن 18 اپریل نیشنل فلسطین کانفرنس وشو په اسلام آباد کې او پاغه کې جناب مفتی منیب الرحمن صاحب او جناب مولانا تقی عثمانی صاحب دا پیش او نور د پاکستان جید علماء کرامو فتوا لګولا چې فلسطین کې ظلم دی او زیاته دی، لہذا مسلم حکمرانان کم چې په او آئی سی کې دي 57 اسلامی ملکونه دي په دی باندې او دارنګه د دې په افواج باندې jihad فرض دی، لہذا دی با د غزې د مسلمانانو په حمایت کې او د اسرائیل خلاف jihad وکړي او د الاقرب فالاقرب د اصول مطابق، یعنی اول به د غزې خلک jihad کوي. د غزې خلکو jihad نشو کولای یوازې، نو بیا چې کم نږدې او تکم سټیټس دي ریاستونه دي هغه به jihad کیسالي او داغې نو ورستو بیا څومره چې وته نږدې حکمرانان دي او حکومتونو د هغه به jihad کوي. دا یو فتوا لګیدله په 11 اپریل باندې نیشنل فلسطین کانفرنس. مفتی منیب الرحمن صاحب او مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دا فتوا لګوله او دا د پاکستان چوټي کې علماء کرام دي، غټ علما هم دي پاکستان کې. مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن او دارنګه مولانا محمد مفتی تقی عثمانی صاحب د دارالعلوم کراچي او د لوی سکالر دی، لوی عالم دی، مفتی اعظم دی او نور علماء کرام داغي تایید وکړو. نو په دې باندې یو سوال دا راغی، دا سوال لاغی چې د جنگ دا فتوا د دې مولیانو له حق چا ور کړی دی چې دی د جنگ او د جهاد فتوا لګي. یو سوال لري، یعنی مفتی منیب الرحمن صاحب لا یا مفتی تقی عثمانی لا یا نور علماء کرام له دا حق چا ور کړی دی چې تاسو فتوی لګو. یو سوال دا دی، د دې سیده ساده جواب دا دی که څوک مسلمانی او د چا په زړه کې درد او د چا د زړه د غوښې نه جوړي او په دې کې د انسان همدردي وي، دا په انسانیت باندې خپګيږي، دا په ظلم باندې خپګيږي، نو زه هغه خلکو له جواب ورکوم. هر کس او ناکس ته جواب نه ورکوم ځکه هغه د جواب اړو مستحق نه دي. د دې خبرې جواب چې دی مولیانو فتوا د جهاد ولې ورکړل او دا یې سید دی له چا ورکړل، جواب دا دی چې زبا دوه قسمه جواب وکم. یو دا چې تاسو ماته د جنگ راوخی په 1400 سال تاریخ کې، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت 1450 سال وشول چې نبی علیہ السلام راغلی دنیا ته. د هغه د رسول الله د هجرت نو واخلا تر د نن زمانه پورې ستاسو نه د پوس کوما چې د جهاد موقع کله راشي د جهاد په تو څوک ور کوي. دا غي جواب بتاو کې چې داغي د فتوی حق د دوو کسانو سره دی. اول حق دا د خلیفۃ المسلمین دی چې د ټول دنیا کم خلیفہ وي، د مسلمانانو خلیفہ. انفروا خفافا وثقالا کم چې امیر المؤمنین د مسلمانانو وي، نو هغه امیر المؤمنین براولږي او دا به د جهاد اعلان وکړي. نو کله چې امیر المؤمنین صاحب د جهاد اعلان وکړو، نو دا د جهاد اعلان چې کله وشي نو بیا په امت باندې جهاد په اسیم پر شوی د فتوی د وجنه جهاد نه فرض کیږي. په دې خبر رمضان په یول غواړي وره دا مطلب نه چې په 11 اپریل باندې د ماسپخین پر ټیم کې د فتوی نه بعد جهاد پر شو او په 10 اپریل جهاد فرض نه و. جهاد پر شوی خدا امیر المؤمنین راولږي او د جهاد د فرضیت اعلان صرف وکي، اعلان خبر به تاسو پوهیږئ، اعلان وکي. خو بدقسمتی دا ده چې ټول دنیا خو یو امیر المؤمنین نشته. کم ځای کې امیر المؤمنین دی چې داغه په لاس د ټول مسلمانانو بیت 57 اسلامی ملکونه دي، د هر یو وطن خپل وزیر اعظم دی، خپل صدر دی، خپل کابینه ده، خپل آرمی ده، خپل ملټری ده، خپل داغوی عدلیه ده، خپل داغوی مقننه ده، خپل داغوی عدالتونه دي. د ټول دنیا خو یو امیر المؤمنین نشته دی چې هغه اعلان وکي. نو چې کله نشته دی نو دا ذمہواری ختم شول، جهاد باندې کیږي نه. دویم نمبر کار د دې علماء کرامو دی
چې دا علماء کرام به دا فتوا بلګي کم چې لوی علماء کرام دي کم چې فقها دي کم چې مجتهدین دي د چا په فتوا باندې او د چا په خبره چې د امت اعتماد دی هغه خلک برا پاسيږي او دی فتوا ورکوي نو موږ خدا وایو نو تاسو ته پوس کو تاسو وایي چې ردی جهاد د فتوی د خلکو لا اختیار چا ورکړی دی نو تاسو ته پوس کوما چې موږ وایو د جهاد اختیار د فتوی د امیر المؤمنین سره دی او یا د علماء کرامو سره دی دین علاوه بل څوک د جهاد فتوا اعلان وکړي څوک شته راسي د تاریخ کې دا څوک شته بلکې زبداوی بل پرس کې د پاکستان مثال بوالما د پاکستان مثال د پاکستان وزیر اعظم سے بل پرس شهباز شریف سے ادارې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او یا اوس چیف اف دی آرمی سټاف حافظ عاصم منیر دی او داغه نمخ کې باجوا او نو کدی د جهاد اعلان کړی نو تاسو منو سره کم د چې سوګي سره منی اوس خو حالات د سیدی په پاکستان کې د سیاسي کلچر دومره لري تللی دی چې کله په تیر زمانه کې عمران خان وزیر اعظم او باجوا کله چیف اف دی آرمی سټاف نو د نورو خلکو ته کنځلې کولی مسلم لیګیانو دی خلکو کنځلې کولی ورته بدر دی ورته ویل نه عمران خان منو نه باجوا منو اوس چې کله عاصم منیر دا چیف اف دی آرمی سټاف دی او شهباز شریف کله هغه وزیر اعظم دی وساغه نورې وسره نه منی هغه به بدرد وای دا خو تاسو منئ نه نو چې د دې فتوا باندې تاسو اعتماد نشته د دې وزیر اعظم سے به د صدر ته نه منئ د دې چیف اف دی آرمی سټاف نه منئ او دلته وسوي چې علماء کرام الاختیار چا ورکړل دي معلومیږي چې ستا خلاف اصل کې د چا سره د جهاد سره دی ستا نور اختیار نه دی نو کار نه دی دا بنیادی خبر سوال دی په دې خبره باندې ځان پوهول غواړي ګوره دا د جذباتو خبرې نه دي او دا د سلیکشن هم نه دی چې د چا وټونه زیات شو د بغټلی او د چا خلکو چې د چا د فکر مولیان زیات دی هغه پتو لګي دا به خلک منی او چې د چا کم دی باندې دا سلیکشن خو نه دی سیاست خو نه دی دا خو د اهم فریضه ده نو موږ خوایو چې د جهاد اعلان خو کړی علماء کرامو دی ته دا اختیار ول چا ور کړی دا ول شریعت ور کړی دی امیر المؤمنین نشته دی او چې کله نشته دی نو بیا اختیار هم د علماء کرام دی بتا ته وای چې جهاد فرض دی او جهاد فرض نه دی بل څه خدا سي نشته د سیاسي حکمرانانو خصوص نه مني د افواج خصوص مني نه نو چې د افواج امن مني د سپه سالار هم نه منو منګه د وزیر اعظم هم نه منو د صدر هم نه منو د علما هم نه منو د چا به منو بیا دی خو بیا دا مطلب دی چې جهاد میحد نشته لري بس ختم شو خبره جهاد نشته جهاد بیا نشته نن یو ځای کې ناس کومنګا نو بعضی خلک داسې وی کنه سادهګانی د دین نه خبر چرته یو شی اوریدلې من پرنسپل صاحب نن خبره کول باجوړ کې چرته ویلو کس راغلو نمازونه پس به چرته خبره کوله نو په خبره کې ویلو چې د الله تعالی په دې مباح سيزونو کې په جایز سيزونو کې دوه سيزونه ډېر بدی شي جایز هم دی او بدیم شي څه شی دی یو طلاق دی بل جهاد دی حدیث کې خدا راغلی دی چې ابغض المباحات الی الله الطلاق دی چې په جایز کارونو کې د الله کم شی بدی شي نو هغه څه شی دی الطلاق دی بدی شي خو دنه بغیر کار نه کیږي نو هغه صاحب سره ځان نه بل شی ملګری کړی دی چې یو طلاق دی بل جهاد دی زه کو سه پاسه درې چې الله دې غر کو دبا کدا تسوي جهاد د الله تعالی په کوم ځکه بدی شي جهاد ته الله رب العالمین فرض ویلې دی او الله رب العالمین فرمای عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم استاذ به شیخ وخت نه خود باقي بس استاذ لپاره خیر الله خو دې ته خیر ویلې دی دا بنیادی در باندې هغه نیم حکیم خطر جان او نیم مولا خطر ایمان والا خبره ده زه خاص کر په سوشل میډیا باندې چې کوم ملګری کار کوي هغه ته ما چې خلک وایي کنه چې د بجلی په تارونو کې او د الله په کارونو کې بغوته نه ومانګه دغه موقع مونږ ته وایي دا د بجلی تارونه دي دا د الله کارونه دا د بجلی تار دی د چې لاس وړي تا بنسي لہذا چې تا ته دا پته نشته چې jihad څه شی دی د دې د پاره د اباحت شرطونه کم دي د وجوب شرطونه کم دي د فرضیت شرطونه کم دي څوک د jihad اعلان کوي پچاو چبانی فرض دی د احکام څنګه دي د آداب سدي د شرایط سدي نو بیا خپل پارام منیونی سم نه پويږي به خبره باندې قرآن کریم کې الله فرمایي کنه فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون چې کله تاسو نه پوهیږئ په خپل باندې نو بیا د اهل ذکر نه تاسو کې نو اهل ذکر نو کې تاسو کنه ځان ولې فتوی لګوي تاسو بار تقدیر دا یو بنیادی سوال چې دا سوال چې علماء کرامو د اختیار چا ور کړی دی نو دا ول شریعت ور کړی دی او که تاسو ته دا څوک معلوم وي چې هغه د جهاد فتوا ور کولې شي نو موږ ته وایي چې موږ دغه فتوا باندې بیا عمل وکړو په دې ناسو کې چاته څوک معلوم وي یا په ټوله دنیا کې تاسو د چا باندې اعتماد شي په پاکستان کې راته وایي د علماو نه بغیر د چیلنج ور کوم ټول دا سوچ د ما د خبري اوري ټول تر چیلنج ور کوم
دا علماء کرام دل دي کې داته چې بس روزانه لګیا یو غړې وړې وي او په دې پاکستان کې په دې افواجو کې او په دې سیاسي خلکو کې په دې مذهبي خلکو کې ماته یو شخصیت وخایا چې باغ د خلکو اعتماد دي چې دا عالم نه دی او د خلکو په اعتماد دی په خلک مني خو تاسو نه منئ چې دا علماء نه منئ او د دې خلکو نه منئ نو بیا به د چا منو منګه دا د فلسطین د جهاد په اړه کې یو وزنی سوال چې دا د هر چا په ذهن کې پروت دی او نن چې سړی په سین په غاړه ناشته دغه بحث دی بیٹک کې ناشته دا بحث دی خپل په غاړه ناشته دغه بحث دی په جماعت کې دغه بحث دی په سکول کې دا بحث دی په کالج کې دا بحث دی یره چې دی مولیانو دا پتو لګولا دا دې چا ور کړی دی دا ولتانه دی ور کړی دا ول طالبان مولیانو نه دی ور کړی دا ول الله او رسول ور کړی دی کنه امیر المؤمنین نشته دی نو بیا به هم دی به د فتوی اعلان وکړي او دغه خلک دی چې تا ته مسله کوي د طلاق مسله د چانه به تاسو کې د عالم نه د نکاح تاسو بچانه کې د عالم نه د منځ تاسو به د چانه کې د عالم او د مفتی نه ویږي او د سماعت شو او د جوړ شو چانه به تاسو کې دا حلال او حرام د چانه به تاسو کې د عالم نه خودلته د جهاد اختیار نور کوم ورله معلومی کې دا چې بنیادی تربانی دشمنی زمنګ د دین سره ده دین سره دشمنی ده دویم نمبر یو بل سوال پدې کې دا چې ټیک د ځا د جهاد فتوی حق دا د علماو سره د خود پاکستان دی مولیانو د اختیار چا ور کړی دی دا سوال دی سورو زونه پدې میډیا باندې گردش کوي چې بیا عرب علما ولې اعلان نکو د غزي هغه ولې نه کوي د فلسطین هغه ولې نه کوي د سعودي عرب د دوبۍ هغه ولې نه کوي د پاکستان په مولیانو باندې کم تندر را پریوته دي چې د مرزور دی بجدي را لګیدلی دی د فتوی اعلان کړی دی چې جهاد فرض دی د حق چا ور کړی دی خپل معلومات درست کوي زره ته ما دا فتوا د پاکستان علماء نه دور کړي د جهادي فلسطین فتوا اول د پاکستان علماء نه دور کړي اول دا فتوا ور کړي دا انټرنیشنل یونین اف مسلم سکالرز په نوم باندې IUMS دا غینه مخفف دی IUMS انټرنیشنل یونین اف مسلم سکالرز چې دا غینوم دی عالمی اتحاد برای مسلم علما عالمی اتحاد برای مسلم علما داغوی دا پروگرام ہو پا 31 مارچ 2025 بانے دا 13 میاش 31 مارچ 2025 بانے اغوی دا سکارو کو چی دی اجلاسوں کو او د فلسطین په د حالاتو باندې اغوی سوچ فکرو کو جایزه واغستلا او په دې نتیجه باندې ورسېدل چې په امت باندې jihad فرض دی او بیا راولګېدل په 5 اپریل باندې اغوی د خپل اپیشلی اعلان وکړو 5 اپریل باندې اپیشلی اعلان وکړو چې په امت باندې jihad فرض دی عالم اتحاد برای مسلم علما نو دا په 5 اپریل باندې اغوی د فتوی اعلان کړل سیبا دا ستاسو د پاکستان د مولیانو سره نه لګي چې د پاکستان مولیان د نه خوخ د دنیا غمستانه دی خو دروغ وي اصل کې ودا عرب علماء عالم اتحاد برای مسلم علما دا عرب علما دي دا پښتانه نه دي پنجابیان نه دي سندیان نه دي دا زمون قوم پرستی خو د حد خبر ورسو چې موږ د یو عالم او د بل عالم خبرم نه منو دا خو د عرب علماء دا فتور کړی دا او په 5 اپریل باندې ورکړه د 5 اپریل نو وروسته 6 7 8 9 10 11 ورځې پس په 11 اپریل باندې په اسلام آباد کې بیا نېشنل فلسطین کانفرنس د علماء کرامو د پاکستان وشو او په 11 اپریل باندې د دې فتوی تصدیق او توثیق او تایید وشو نو چا پته ورکړل پاکستان مليانو ورکړل دا نه عرب علماء ورکړل دغه فتوی تایید د پاکستان علماء کرامو وکړو بیا ته اعتراض په سبانه حاصل چې د خلکو ذهن کې شکوک شبهات چې پاکستان مليانو لا پته لګولا د پاکستان مليانو غلط کارو کو ټول دنیا و چې jihad نشته ګور مصر ولا و چې نشته ولې موږ دا زمون قبله مصر دی چرته سو یا د مصر نه بچرته فتوا راځي موږ په هغه باندې عمل کو د مصر اخو اسم دین خرڅ خلق دی مصریانو کوم تاریخ دی د مصریان او د مصر مفتی اعظم او داغي علما دا خو دین خرڅ دي خپل دین خرڅ کړي دي اخو د امریکای او د یورپ ټټوان دي داغي نه موږ فتوا لو په هغه باندې عمل کو یا غو ته فتنه ویل داغه او تسلسل فتنه وي دی ورته کنه ولي نو بده خبره باندې ځان په یکا چې دا فتوا د پاکستان علماء نه دور کړي ښا دا مې درته ویلو دا معلومات په دې انټرنیټ باندې موجود دي دا فیسبوک باندې شیر شي او تاسو به کتلو چې دغه علماء کرام د فتوا ور کړي وا البته په دې کې د یو خبرې کوم دا واوره په دې فتوا کې سو د دې انټرنیشنل یونین اف مسلم سکالرز IUMS د دې علماء کرام د فتوا سوا ځکه دلته یو سوال دی بل هغه سوال لري چې عرب بس دا مولیان په خپل ولې نزي او موږ ته وچلال شي نو تا ته نه وای صاحب تا ته نه وای چې تلال شي jihad لا سی ویلې دنو واوره اول خبره پدې کې دا وا چې فلسطینی عوام پر jihad فرض ہے
فلسطینی عوام پر جهاد فرض ہے. د کوم عوامو ذکر چې راغلی دی نو هغه د فلسطین د خاور چې کوم مسلمانان دي نو په هغې جهاد فرض دی. اور بیا وہ یہ فریضہ ان سے شروع ہو کر دیگر مسلم ممالک تک پھیلتا جائے گا چې اول به د فلسطین خلک جهاد وکړي. کوم چې اقرب فالاقرب اصطلاح موږ ویلې وه د فلسطین خلک به جهاد شروع کړي. هغوی چونکې اول مقابله نشي کولی نو بیا به د هغې نه شروع شي. دیگر ممالک یعنی مصر ورته نږدې دی، لبنان ورته نږدې دی، عراق ورته نږدې دی، ایران ورته نږدې دی، شام ورته نږدې دی. دغه خلک به راولګي او دوی به په جهاد کې حصه والي. نو د مصر حکومت خو هغه دی د هغې د فساد او د فتنې فتوا ورکړې ده. یو خبره دا ده. بیا څه وایي؟ دویم نمبر وایي مسلم حکومتوں پر لازم ہے. په مسلم حکومتونو باندې دا لازم ده چې هغه د اسرائیل خلاف عسکری او اقتصادی اقدامات وکړي. مسلم حکومتوں پر لازم ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف عسکری اور اقتصادی اقدامات کرے. بیا موتانه یادی مسلم رولرز یادی حکمرانان دا 57 اسلامی ملکونه چې دي د دې حکمرانان دی راولګي دي د دوه قسمه اقدامات چې یو عسکري فوجان دی ولګي، دویم اقتصادي تور باندې هغوی دي د هغوی اقتصاد سره د هغوی اقتصادي کمزوری کې او د غزې هغه دی اوچت کړي د هغوی سره تعاون وکړي. دا د مسلم حکمرانان وکړي. ما ته خو نه یاد کړي. دوه شو. دریم نمبر خبره په دې کې دا و چې اسرائیل اور اس کے حامیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق حرام ہے. دا خبره لږ موږ باندې بدلږي نو دا ټولې خبرې دې لپاره موږ جوړې کړې دي. دا وایي چې اسرائیل او د هغې چې څومره حامیان دي، حامیان یې څوک دي؟ دوبۍ والا. دویم د هغوی حامیان دي زه درته ښیم دا ما لیکلي ځان سره. یو په هغې کې دوبۍ والا دي، یو ای والا، یو پکې سوډان والا دي، یو پکې مراکش والا دي، بل پکې بحرین والا دي چې هغوی د اسرائیل ریاست یې تسلیم کړی دی بنیادي طور باندې په د ابراهیم اکاډ کې او په دې ډیل آف د سینچري کې زه په هغې باندې خبره کومه چې دې راولګېدل اسرائیل تسلیم کو. دا خلک یادوي دا تالیسه دي. وایي دا که اسرائیل دی او که د هغوی دا حامیان دي د هغوی سره به هېڅ قسم تعلقات موږ نه ساتو، دا حرام دي. دا پرېږدو دا خلک دا د اسرائیلو ملګري دي. په دې کې غلط څه شی دی ولې؟ درې شو. او څلور نمبر خبره یې کړې وه چې ایک متحده عسکري اسلامي اتحاد کی تشکیل کی اپیل کی چې د 57 اسلامي ملکونو ته ویلو چې تاسو یو متحده فوج جوړ کړئ، یو عسکري اسلامي اتحاد جوړ کړئ. تاسو عسکري اسلامي اتحاد چې د 57 اسلامي ملکونو د هغې فوجیان په دې کې شریک وي او دوی په شریکه باندې په اسرائیل باندې پریشر واچوي او دا خلک د ظلم نه بچ کړي. دا څلور خبرې هغوی وکړلې او په 5 اپریل باندې چې کله یعنی په 31 تاریخ باندې دا خبرې وشولې او په 5 اپریل باندې اپیشلی اعلان وکړو چې دا جهاد مقدس جهاد دی او ټول امت باندې په مسلم حکمرانانو باندې فرض دی. دا څلور خبرې په دې فتوا کې وي. دا دغه کانفرنس چې کوم انټرنیشنل یونین اف مسلم سکالرز دی، عرب علما دي، په هغې کې ټول دنیا غړ علما کرام دي، دا فتوا هغوی ولګوله. او بیا درته ما ویلو چې په 11 اپریل باندې د پاکستان جهید علما کرام راولګېدل او هغوی د دې فتوې توثیق وکړو، د دې تایید یې وکړو. نو دې فتوې کې یو خو سړي سیاسي اختلاف دی، جذباتي اختلاف دی، وطني اختلاف دی، هسې قار دی. د هغې جواب خو نه په موږ باندې فرض دی او نه موږ ورکوو نه موږ ته داسې ضرورت شته دی. خو شرعي پوینټ اف ویو باندې شرعي نقطې نظر باندې کې د چا په دې فتوا باندې اعتراض نو هغه دې بیا مراجعه علما کرامو ته وکړي چې دا خبره پکې غلطه ده او د قرآن یا د حدیث د پلاني سیکشن سره د دې آیت حدیث متصادم ده. بیا علما کرام به کښېنو اصول فکر به وکړي. خبره باندې به تاسو رسئ. دا بنیادي طور باندې هغه فتوا چې ما تاسو ته د عالمي اتحاد برای مسلم علما او بیا د پاکستان چې کوم نیشنل فلسطین کانفرنس دی باقي دا فتوا لګېدلې ده. دا بنیادي طور باندې علما د پاکستان فتوا نه وه، دا فتوا بنیادي طور باندې د هغې انټرنیشنل کانفرنس وه او د پاکستان علما کرام بیدار خلک دی. 57 اسلامي ملکونو کې په کار خدا و چې موږ دا کالونو چت کړی او هسکه غړې ګرځېدلې چې زموږ علما کرام دا ډېر نران خلک دی د پاکستان. ولې؟ ځکه چې په انټرنیشنل یونین اف مسلم سکالرز کې چې کله فتوا لګېدله په 57 ملکونو کې لومبۍ د پاکستان ریاست د پاکستان علما کرام دي چې هغوی راولګېدل او د دې فتوې توثیق په اول ځل باندې دوی وکړو. دا خو زما سره لپاره فخر او اعزاز دی، فخر او اعزاز زما او ستا دپاره دی. په موږ دا اعزاز راواغستو د خپو لاندې م کو. او بیا تاسو وکتل چې بله ورځې یو بدبخت پکې و د فواد چودري په نوم باندې یو بدبخت دی پاکستان کې شته، فواد چودري. هغه د دې فتوې یو مذاق وړاو کو. هغه فواد چودري څه ویلو؟ ویل دا مولیان جهاد کوي، جهاد کوي که نه چې جهاد فرض دی، جهاد فرض دی. اعلان یې وکړو وایي کوم مولا چې فلسطین ته جنگ لځي او جهاد لځي
وای تاسو ما تسل د پاسپورت نقلونه راولېږئ زه به 100 کسانو له ویزې وکما او په خپلو پیسو باندې به زه غزې او فلسطین ته ولېږم او نران علما کرام پاسېږئ او تاسو زه فلسطین ته لېږم او د خلکو ویل زنده باد ډبو ته چې کوم لایکونه ورکول دا ډبو دا بېدینه او دا ګوره صحیح خبره کړه اوس باندې مولیانو پته ولګي دا یو کس ویل چې ما په هندستان کې سل غزه ټوپ والے کنه وی بل ساده غونی وی چې راځه هاذا زراع و هاذا میدان د غزو دا میدان ته ټوپ حسب نه کومه او ویل چې د جهلم کې اوسېګم او جهلم تر پسې دا فوټو سټیټ راوړی نو عمار خان یاسر اگر هغه او جهلم ته او هغه چوک چې کوم دی شاندار چوک په جهلم کې نوم دی دا زه په ایویډنس په دلیل باندې خبره کومه چې که تاسو کوم څوک جذباتيان خبره کو چې زه ول جواب ورکم بیا شاندار چوک کې راغه جامعه حنفیه په مدرسه ده او پاغي کې د ماسختن منځو کو په دقه ورځ باندې کله چې دی صاحب دی چې فواد چودري اعلان کو چیلنج ورکو مولیانه چیلنج کړل نو عمار خان یاسر سے راغه مولانا سیبو او ویل لا یو راغه تاسو ګورئ نن په فیسبوک ویډیو شته او ایتا د 100 کسانو پاسپورتونو غوښتل حساب کړل پلانې او 100 پاسپورتونه راوړل او په شاندار چوک کې 2-3 غنټه انتظار پوا چودري ته وکړو هغه بغیرت او تختیر موبایل بند کړو بیا د موبایل اندرسي وکړو چې زور شمه د سره خبرو کوم راغلیو دا پاسپورتونه والا امن غزې ته jihad لولېګا دا خو بیا ایمان دی خلکو کنه دا ایمان دی بیا چیلنج ورکوم پاسانه فیسبوک را ته بس لګېدل دی وای چې سوي مولیانو پسې غافت اسپو پشانه कुत्ते भोंगते रहे और कारवा चलता रहा वाला खबर है स्पीगा पी करान बतेरीगी नो सल मूल्यान राल पासपोर्ट ने दाग मूल्यान चा सर पासपोर्ट वरना अल्हम्दुलिल्लाह क पदेज किम द गजे द फार द पाकिस्तान फौज ऐलान की नो च द चा सर पासपोर्ट दे हर आलिम बे इंशाल्लाह पस प्यावल के वलाड़ी तासु बे इंशाल्लाह वलाड़ी बदेगी अजमा यकीन दे खुदा सेकुलर खलक ची दिना अगुदा खोल च मूल्यान को बस द पटाखे द डज ने रेगी कम मूला जिहाद लतले देनो दा न पवा चौधरी चैलेंज वो सब मंग पाती दे د سل غواړي موږ بدل زر راوړو موږ بدل لاک پیش کو او تلار جوړه کې چې منګال ته فلسطین جهاد لاړ شو دا یوازې د فیسبوک غپانه د سړی به وغه په خورشي وي دا امت مسلمه په ډومبي زر رابطار شوی د خوشحالي کې نه او بل دا چې زما واستانه خو د جهاد مطالبه نه کړي چې ما او ته بزو ما او ته ویلي دي چې د جهاد دا کار د مسلم افواجو دی او د مسلم حکمرانانو دی یند شباز شریف نے مطالبه کړل دا سیمونیر نے مطالبه کړی دا د زرداری صاحب نے مطالبه کړی چې هغه په حکومت کې دي او په دې باندې فرض دي به کوي ګوره ته کدي ته ویلې دي تاسو حکمرانان یې یوازې مزه نه چې بس په کرسي باندې کینو مزه کوا او د جهاد موقع دا به د دې کار دی کوي بدا کار دا به دي کوي یا دغه شان محمد بن سلمان دی او دغه سره په ترکی کې وردوان دی او یا د سمره چې زمونږ مسلمانانو حکمرانان دی هغه ته ویلي ما او ته نه دی ویلي او موږ غوسه یو او غړي وړي وایو منګه په دې جبانه د دې خبره بنظام پویول غواړي چې جهاد فتوا دا علماء کرامو د پاکستان اول نه د ورکړي دا هم ورکړي د دغه عرب علماو او د پاکستان علماو دغه توثیق وکړو خدا قسمه خلق په میډیا باندې رال دغه سره یو بل بدبخت د دې مروت قوم دا پښتون قوم دی پښتون چرتم به غیرت نشي کېدل او بیا دا مروت قوم خډر غیرتی قوم دی خدا سي یو ناول په کې الله پیدا کړ شیر افضل په نوم باندې شیر افضل مروت هغه د دې پتوی داسې مذاق وړاو کو او ویل زه عجیب خبر ده چې داخله په کم ځای کې اوسېږي چې دې د ځمکې د پاسه اوسېږي او د ځمکې نه لاندې اوسېږي هغه یو خبره کړې ده چې تقی عثماني په بیم ډبلیو ګاډي کې ګرځي او په مرسډیز کې ګرځي او د دې جهاد فتوا اعلان کړی دی د حق سو چې د جهاد اعلان کې لہذا تقی عثماني پوښا منیب الرحمن پوښو جهاد پوښا صاحب ستانه د جهاد مطالبه چانه ده کړی او ته جهاد کولم نشي او دا ستا کارم نه دی دا جنکو کار نه دا د الکانو کار د الکانو جنکی دا کار نشي کولای دا الکان کولی شي خدای اعتراض چیرې دا د دې مولیانو سره گاډي دی دا اول بي ام جی لري کی او مرسډیز لري کی دا موقع قسم پر رب زما د الله په ذات قسمی چې بده موقع دا خبره مال خون نه راکې د چا سیاسي سره نو معلومه ودی باندې موږ مجبور شو لک سوچ په کار د شیر افضل مروت دی او یا په چودري دی او یا نور داسې سیکولر خلک دی لک تاسو کا چې تقی عثماني سوق دی ته خو بلز جرتا یا امنیشي وزیر شي وي تقی عثماني سیو په پاکستان کې د 12 اسلامي بانکونو اغا چیف ایگزیکټیو دی هغه شری اډوایزر دی داغه تنخواه په لکونو کې نه داغه تنخواه په کروڑاو کې ده یندا خو هغه چاته وای چې رستا سره مرسډیز گاډي د کم زنه راغی ستا سره بي ام دبليو د کم زنه رااله چې غریب دی مدرسې کې استاد دی
یعنی پاکستان کې یا د پاکستان تھرو آؤٹ د ورلد ته خبر کوم ټول دنیا کې چې کله یو بینک د اسلامي بینکاري آغاز کوي یو ځوان ابل ورځو پات شو تاسو به پیژنئ نو څوک پروفیسور خورشید صاحب رحمت الله علیه رحمتا واسعه یو پروفیسور خورشید رو پاکستان چې د ټول دنیا اسلامي بینکونو چې کله به هغوی د یو برانچ اوپننګ کو نو اول به هغوی درخواست پروفیسر خورشید صاحب ته کو چې ته زموږ سره ملګری شه او په پاکستان کې به تقی عثماني ته درخواست کو چې ته زمونږ مشري وکړه د پاکستان کې څومره اسلامي بینکونه د هغې مشر تقی عثماني صاحب دی دا اوس چې په دنیا کې دا د تکافل دا کم آواز دی که نه دا تکافل پاک قطر تکافل دی پاک ترک تکافل دی یا پاک حمایت تکافل دی څومره چې تکافل د برانچونه دي د دې شریعه ایډوایزنګ یا مفتی منیب الرحمان کوي یا تقی عثماني کوي دلته خو چې په تیمرګره کې یو ورکوټې افسرګۍ په بینک کې ولګي لاک روپۍ تنخواه وي ورکوټه بینک او بیا چې د یو بینک سره مرکزی شریعه ایډوایزري څه سول د عقل د بګشتو کو بوستي په دې عقلونو کې دنه اب څومره تنخواوي وفاقي شریعه عدالت فیډرل شریعت کوډ داغي چیف جسټس پاتې شوی دی لکه صاحب د ذهن کې دا سب پراته دي حیران یم د خلکو ته د عقل نخلاص وې مولا ته ګورو په گاډي کې د کم ځای نه ګرځي د پاکستان کې د ټول زیاته تنخواه هغه د چیف جسټس یو زمنګ دا فیډرل شریعت کوډ دی یو دا بل سپریم کوډ دی دا دوه ججان د پاکستان ټول مالدار ججانی یو پکې تقی عثماني سی وو او ته دا غریب دا گاډي د کم ځای نه راغلی دی دا څوک دی زه حیران یم لږ خپل عقل کولاول په ګاډي درې کتابونه لیکلي درې دنیا میرے آگے جهان دیده سفر در سفر دا کتابونه لګو ګوره صاحب چې تا ته پته لګو ټول دنیا کې خلک غل دعوت ورکوي یو نن د پروګرام په پاکستان کې دی سبا په مراکش کې دی بیا په امریکا کې دی بیا په انګلند کې دی په هفته کې 15 شپږ ملکونو ته ځي هغه ته د سره گاډي سکه هغه جازم ځان لغستې شي منیب الرحمان ځان لګاډي مغستې شي جازم مغستې شي تقی عثماني جهاز مغستې شي او بیا هغه زما واست بشان دي انسانانو بشان ژوند تیرول غواړي ومنګ نو وزګاری ګره دا غریب سړی دی او گاډي د کم زنه دی او دا مرسډیز گاډي دی او مرسډیز گاډي بس یو قیمت به سي یار بي ام دبليو بس یو داغي قیمت بس ما او ته دا شي نخکاری چې دا ډېر غټ سيزونه دي دا دومره غټ سيزونه نه دي دا خبري ولیکو دا دی شیر افضل تم دا پته را ده فواد چودري تم پته را ده پاکستان د سیکولر خلکو تم پته چې د دې خوس کیږي او بنیادی تور باندې دا فندډ خلک دی د اسرائیل نه پیسې ملاويږي د ډیکټیشن ملاويږي دا پاکستان د عوام و ذهن کې شکوک شبهات اچول اصل غواړي بنیادی خبره ده نور دي ته پته چې دا مالدار دي پیسې وسره ډېر زیات دي هیڅ مسله نشته دوی دا او مفتی منیب الرحمان صاحب ته پته راکنه د پاکستان د رؤیت هلال کمیټې چیرمن د 100 کال نو پاتې دا ورکوټه سره ټول پاکستان چې اختر میاش کله ګوري یا د روزه میاش کله ګوري نو دا منیب الرحمان ته به انتظار د دنیا د پاکستان لوی افسر لی پروتوکول خو ما تاسو نه خیر دی یو سړی کې ایسی دی او دا غنم د لس گاډي مخ کې او لس ته ورسته ډی سی تم 15 مخ کې 15 شاته او چې دا مولا اوس چیرمن دی نو دا د ګوره په سیکل باندې ګرځي ها دا په سیکل وګرځي دا وګوره ډوړې هم نه خوري چې هم نسکی گاڑی هم نه ګرځي خې جامې هم نه غوندي خپېزار هم نه پوخوږي واسکټ هم نه غوندي بازار بزري له خوار به ګرځي نو موږ ال بیا خوښ دی زمون هغه مولا خوخي خپکیږي ما چې هغه په هر واده کې درېش پې کوي په هر غم کې درې ورځې ناشتي او په کوژدن کې درې ورځې ناشتي او داجی سه بهاري خبره تر ټیکو چې تا ټیک ویلو خان دي هغه یو ځای نه یادوم زمونږ یو استاد دا غزي مولیانو خبره به کوله دا سي قسم مولیان مطلب علم سره نو ناغي به خندل ول دسه به شروع کړل سي داخله به چینګ کړه دې طرف ته ټول ته خندل بیا به دین شروع کړل او دسه براتاو شه به کو به خندل چا ورته چولې دلته ملک صاحب ناشته دلته خان صاحب ناشته دلته وډیران اس چودري ناشته چټولو ته خندل چې څور نه خپنه شي استاد څنګه مولیان خوښ دي چارو بازار ته پسته پسته وای کنه او زما د مزاج خبره کې چې زه سره مودار ته چې دا ټیک دي دا څه نه کیږي دا خو دین خرڅ مولیان به دا کار کوي کنه زما سره مجبوری ده ولې زما کوم مجبوری ده چې زوی مچ زه بخامه خطا ته خان د مولې سي چللې په دې چې موږ دا خبرم کو چې علما کرام تاسو د خلکو وظیفو ته لاس منی سي خپل روزګار هم ځان لکو علماء له پکار دي خپل روزګار هم ځان لکي خپل جاب هم ځان لکي بل پرس په جمعات کې امام دی د خلکو وظیفو ته مکه نه د خلکو سوال ته مکه نه جمعات په خوا کې ځان لور کوټه کې بینګي وکا ورکوټه دکان وکا چې د کور چولې دی په دې پیسو باندې چلیږي چې څوک تا باندې بستر کې نه راو باسي کدا اوس دنه کې په پبلک سکول کې په 15,000 باندې ځان له گزاره کوا او د چا وظیفو ته مکه نه نو بیا وتا ته څوک سره کې نه راو باسي او داغي سره سره تعلم الله الله سپیدر کړی دی امیلم ور کړی ځان روزګار شروع کا او د دین کار مو سره کوا نو بیا کدا سي حالات جوړ شنو څوک د سترګې بچا باندې بیان راو باسي لہذا دا سوالات د غزید جهاد په باره کې دا غي سره سره یو خبره
هغه دا کومه چې یو سوال دام دی چې دا علماء کرام په خپل جهاد لنزي او خلکو ته وایي چې تاسو جهاد دلال شئ. دا یو سوال ډیر زیات دی چې مولوی صاحب او مفتی صاحب فتوا ورکوي نو جهاد لم دې دلال شي. یره چې دې سوال ماته جواب معلوم دی خو تاسو برانه اوس خپه شئ چیرته کوي ما تاسو نه یادوم خو څوک دا خبره کوي بیا به دا مولوی صاحب کدا سوال وکړي چې زه خو نکام تړم نو چې نکاح وتړم نو بیا به څه کومه د ناوې کمرې ته به بیا مولوی صاحب ځي. دا خبرې موږ هم کولی شو موږ نه کوو زموږ په دې خوله کې دا د نبي علیه صلات وسلام د منبر او د محراب څه آداب دي. دم له څه خبره ده چې مفتی صاحب په تور کړ جهاد لري دا لاړ شي نو نکاح مفتی صاحب تللی بیا به د ناوې خواله مفتی صاحب ځي که نه خاوند به یې خواله ځي. دا مفتی صاحب د ښځې او د خاوند ته وایي ستاسو لپاره دا نکاح اوس حلاله شوله یو بل خوا ته کینئ را کینئ که نه خیر دی. یا دویم دا ده چې کله یو بزنسمین راشي که نه او هغه بزنسمین مولوي صاحب ته وایي چېرې دا کار حلال دی او که حرام دی نو ورته دا حلال دی نو دا تجارت به څوک مولوي صاحب به کوي نه دغه تاجر به اوس د حلال او حرامو تمیز وکړي که نه دا خو هغه ته وایي ته داسې کار وکړه. د هغې سره سره یو عالم دی د هغه نه څوک تپوس کوي دا کار واجب دی او که دا فرض دی دا به جواب ورکړي. اوس عمل د دې کس کار دی چا چې دا تپوس کړی دی. په دې وجه باندې یاد ساتئ چې کله مفتی صاحب دی عالم دی مفتی اعظم کله پتو لګوله چې جهاد فرض دی نو په ده باندې فرض دی په تا باندې فرض دی او د هغې سره سره په دې مسلم حکمرانانو باندې فرض دی خو هغه فتوا دا لګولې ده چې په مسلم حکمرانانو باندې په افواجو باندې فرض دی خو تا په ځان په زور راواړوله خو تا ته نه دي ویلي که نه. دا کوم دو فتوی چې ما ویلې که نه یو د بین الاقوامي انټرنیشنل کانفرنس ده یو د پاکستان د نیشنل کانفرنس په دې دواړو کې ما ته وښایي چې هغې پکې ته یاد کړی ما ورته یې پکې یاد کړي نه وایي کم خلک چې جهاد کولی شي هغې خلکو ته وایم کم چې افواج دي کم چې مسلمانان حکمرانان دي ما ورته خو نه یاد کړي موږ له ولې قار راځي څه چل دی معلومېږي د جهاد څه زموږ نه لګي موږ اسلام او دین نه دی پېژندلی بنیادي طور باندې. یو عجیب غونې سوال دی که نه موږ هم دا خبره کوو چې جهاد د ریاست کار دی انډیویجولي به څوک جهاد به نه کوي او ټول خلک وایي چاره بس د افواج پاکستان کار دی او د ټولې دنیا د افواجو کار دی. لہذا انفرادي طور باندې به څوک مسلح جدوجهد نه کوي چې تره پاسېږي او تره پاسېږي او تره پاسېږي او جهاد کوي ټول عمر دا خبره موږ کوله که نه ټول عمر دا خبره موږ کوو مولیان هم کوي عام خلک هم کوي چې دا کار د افواجو دی دا د هغې مجاهدینو دی چې کوم حکومت هغه اعلان کې ناونسېږي. خو په دې وخت کې اوس موږ وایو چې نه مولیان دې د جهاد له لاړ شي دا کومه خبره ده پر اوسکنۍ خبر دې ټیک او که سږنۍ خبر دې ټیک ده. اوس پورې خو دا خبره کوله چې دا جهاد د افواجو کار دی نن یې مولي صاحب به لاړ شي. او دویمه خبره دا ده چې کوم مولا جهاد نه دی تللی زما استاد د علوم کې حبیب الله شهید د کوم ځای مولا نه اوسو جهاد نه وتلی شهید شوی نه دی الحمدلله زما نیکه زه خپل نیکه راته یم خپل په افغانستان کې الحمدلله هغه شهید شوی دی هلته پروت دی. زما په خاندان کې زما ترور زوی شهید شوی دی الحمدلله هغه عالم و. یعنی کم درته وښیم په دې کال کې په 2025 کې چې دا څومره خلک په دې بمونو کې والوتل او وفات شو دا څوک دې ما ته پکې هم سړی وښایه که نه زه دا کوړه خټک دا محتمم دا څوک مولا نه دا منیر شاکر مولا نه دا په دې کراچۍ کې دا کوم علما چې په درزنو پسې د سینکړو په تعداد کې وفات شو دا ولې مولیان نه وسو دا څوک دي دا څوک شهیدان کېږي دا کومه خبره ده. او دا بعضې خبرې د لوډ سپیکر او دارنګې دغه د کولم نه چې سړی پلان لاړو دا کومه خبره د مولا نه ځي او زه ځمه. یاد ساتئ ګورئ مسلمانانو وروڼو زه د نبي علیه صلات وسلام د وراثت حق ادا کوم دا خبره کومه چې کم سړی هغه د دین مخالفت کوي او د دین کله مخالفت نشي کولی ولې ځکه په دې پښتنو کې داسې غیرتیان خلک دی بې نه پرېږدي نو هغه بیا د دین مخالفت نشي کولی د ملا مخالفت شروع کوي دی پاړږي دا د ملا مخالفت بنیادی مخالفت د دین دی د قرآن دی د اسلام دی د عقیدې دی د کعبې دی او د الله دی خو داسې نشي کولی کوي کو نو بیا ورته نقصان رسېږي. دا یو سوال دلته ټیم ډېر کم دی او دا ډېرې خبرې ما لیکلې وې 2 سوالات د هغې جوابات به وکړم که 15 منټه لیټ شي نو خیر دی. هغه دا د یو چېرې او دا یو ځوان په دې میډیا باندې دی جاوید احمد غامیدي صاحب ډېر خلک یې اوري دا نوجوانان ډېر زیات اوري چې هغه چا ته بل تپوس کړی دی د پاکستان کې او یا په دې بین الاقوامي علما کرامو چې دا کومه فتوا لګوله چې جهاد فرض دی نو آیا په دې امت باندې جهاد فرض دی نو هغه ویلي چې نه جهاد فرض نه دی. ولې وضاحت یې کړی دی چې حج او جهاد په دې کې استطاعت شرط دی چې کله سړی جهاد کولی شي نو کوي حج سړی کولی شي نو کوي یعنې چا سره مال دی دا به حج کوي او که سړی بالفرض دومره طاقت شته چې دا د کافرو
مقابله کولای شي نو الله دا مقابله کوي ورنه دا به مقابله نه کوي او بیا ویلي دي چې کچرته مسلمانانو طاقت زیاتو پاور زیاتو د کافر کم نو الله به بیا مسلمانانو جهاد پرځي یو خبره دویم نمبر خبره دا ده چې قبیل پرز د مسلمانانو طاقت زیات نه دی خود مرده بیلنس ته بیلنس او دومره دا چې د مسلمانانو طاقت دومره دی چې دا خپل دفاع کولی شي نو په دې دواړو صورتونو کې جهاد پرز دی خو دریم صورت یې ویل دي چې کله مسلمانان کمزوري وي بیلنس اپ پاور داغي په مینس کې نه د دوانو فریقینو په مینس کې نو بیا جهاد پرز نه دی بلکې بیا به مسلمانان جهاد نه کوي یعنی بیلنس اپ پاور په نوم باندې چې طاقت مساوات او دوانه طاقتونه یو شان ال به جهاد پرزي لہذا په غزه کې هم مسلمانان په اقلیت کې دي او مسلمانان کم دي او ټول دنیا کې مسلمانان کمزوري دي لہذا جهاد نه پرز دوه خبرې کوم یو خبره ده یو خبره پاږي کې دا ده چې موږ چې دا کم تاریخ وګورو د جنگ بدر نوالا بدر دی احد دی احزاب دی خیبر دی ذات الرقاده او دغه شان د مریسی دا د بن المستلق دا فتح مکه دا حنین دی طائف دی او تاس دی کم جهاد بده ته وایم په یو جهاد کې د سندې شوی چې د مسلمانانو طاقت یو ګټ تراکه بس د مسلمانانو طاقت هغه د دشمن د طاقت سره یو شان دی ما تر تاریخ نه معلوم او کته تاسو معلومات وایي دا څه قسمه چرته نه دی شوی چې په دې جنگونو کې د مسلمانانو او داغي د مده مقابل تعداد یو دی یا د مسلمانانو تعداد داغي نه زیات دی ما خبر پوهیږي تاسو نه پوهیږي د بدر نوالا د تبوک د غزا پورې 27 غزوات چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم کړی دي په یو جنگ کې داسې نه ده شوی چې د مسلمانانو تعداد زیات دی او د کافرو کم دی او په دې سورۃ البقره کې دا آیت موجود ده انفروا خفافا وثقالا تاسو وزي جهاد د باندې فرض دی ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان داغه کمزور مسلمانانو سړو زنانو ماشومانو په باره کې جهاد ولې نه کوي او چغه وی پکار کر ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها یا الله تعالی دې ظالم کلی نه منغو باسا دې په باره کې حکم قرآنی کریم کې موجود یو خبر خدا ده دویم نمبر خبر ادا کوي د دې سره سره غامیتی سے به هم کوي وا مسلمانان هم کوي چېرې دا پهل خو حماس والا کړی دی د خبر پوهیږي کنه چې دا اغاز او حماس ولا یعنی دا د غزه او د فلسطین مسلمانانو جنگ کې پهل کړی دی نو دا خو د اسرائیل مقابله حمله نه ده کړې لہذا چې بدی کې دومره زور نو او دا ورته پته و چې منګه مقابله نشو کولای نو ولې بیا جنگ کوو 27 اکتوبر 2023 باندې حماس اٹیک کړو دا یو لیکو چې طاقت نه یو خبر باندې ځان پوهیږي د حماس سره طاقت وو زمو ته نه خبر 50,000 فایټرز او مجاهدین الحمدلله د حماس سره پغزه کې موجود دي 50,000 فایټرز داغي سره موجود دي او په دې 50,000 کې په الحال په غزه کې صرف 5,000 مجاهدین جنگي کې 45,000 پریزرو کې داغي سره موجود دي دومره خلک داغي سره الحمدلله شته دا کم چې 55,000 کم خلک شهیدان شوه دي دا زمونږ نه دا د اقوام متحده او دارنګي داغه ادارو کم چې زمونږ نه دي دا د يهوديانو ادارې دي براډکاسټینګ کارپوریشنز هغه چې بده کې په دې 55,000 کې ماشومان او زنانه په دې کې مړ دي په دې کې مجاهدین نه دي مړ دومره اره سونو په تعداد کې مړ الحمدلله طاقت شته یو خبره دیم نمبر خبره دار چې دا اٹیک حماس نه دی کړی اٹیک حماس نه دی کړی زه ته د یو سټټیسټکس وېما اسرائیل وجود تکل راغله دی 14 مئی 1948 لګتا ته پتی معلومات دي درستی 14 مئی 1948 کې اسرائیل راغله دی او په فلسطین کې هغه ته انګريزانو د دوسری جنگ عظیم نورستو د ریاست او د سټیټ حق ول ورکړی دی په 14 مئی 1948 باندې خود دې 14 مئی 1948 نه مخکې په فلسطین کې د صحیح اعداد و شمار مطابق د اسرائیل آبادی څومره وا 5% یا 6% پسلو کې 15 کسان یا 6 کسان څوک 2% وي دومره اسرائیل پکې دومره لیکن یونایټډ نیشن ارګنایزیشن یو نو والا اور ولګیدل او هغه یو کار وکړو چې په یو ځای کې د 48 نوړاندې اسرائیل صرف او صرف 5 او 6% دي په 47 په دوران کې په دې 48 کې دومره خلک د دنیا د ګډ ګډ نه راوستل کم ځای نه راوستل ډېر راوستي دي د جرمني نه راوستي وبګي د جرمني نه راغلي دي داغي سره سره د یورپ نه راغلي دي او داغي سره د روس نه یورپ روس او جرمني د دې ځای نه خلک راوستل آباد کړل
او په ډیر تکلیف باندې صرف 33% يهوديان دي آباد کړ په فلسطین کې د 5% نه 33% ته ورسول او دای د دنیا د ګډ نه راغون کړل نو په 33% په مقابل کې 67% مسلمانان پاتې شول دا سیونه دلته میجارټي د مسلمانانو او 5% خو راغونډ کړل نو تقسیم کې څنګه پکار بل پرس کې په دې باندې تقسیم کولې په دې ظلم باندې نو پکار خدا و چې 33% اسرائیل ور کړی او 67 چاله ور کړی مسلمانانو لا خو هغه څه کارو کو په دې فلسطین کې 45% مسلمانانو ور کړل او 55% اسرائیل ور کړل دم څه خبره ده شرم نه پکار دی لا یعنی د چا چې 33% رقبه وا هغه له ور کړل 55% او د چا چې 67% رقبه وا هغه له ور کړل 45% او 5% په ابتدا کې دغه خو پرې دوا وس راځو ګورو چې په هغه زمانہ کې کله چې په 48 کې د اسرائیل ریاست وجود راغې دا غوي تعداد 55% وس سودی چې د پدشتره سو کسان دي 85% قبضه دا غوي د پاغه کې 85% زمکه باندې د اسرائیل قبضه ده د زمکه ول چا په وقف ول چا ور کړلا صدقه ول چا ور کړلا خیرات ول چا ور کو دا چیرته و د زمکه او نن مسلمان کینی فیسبوک ته دا ډزې کوي وای دا ظلم غزي ولا کړی دی زستا په کور باندې حمله کومه ستا د کور نه خزي بچي مور پلارو باسم او په دې کور باندې ز قبضه کوم او تبیا پرې ټوپک باندې زما تندې مو ولن زبتا طالب اجت غیر دي دا کوم خبره ده د 5% نه داغه قبضه 85% ته ورکړه 85% ته مونږ وای ظلم غزي ولا کوي دا فلسطین ولا کوي دا کوئی ظلم کړی دی او داغه سره سره بل خبره واوره دا چې کوم د دې فلسطین مغربي صدا په دې کې 4 लाख او 45 लाख تقریبا د يهوديان آباد دي 25% په دې باندې قبضه ده غزه چې کوم دی غزه 50% باندې چې غزه مستقل د مسلمانانو د حماس مکوا 50% چې کوم د غي سره په سټي کوم د خار دی هغه د اسرائیل قبضه نه لګیدل په دې کې په 1% ځای باندې قبضه نه وا 50% ځمکه ته واغستله په غزه کې او کوم چې ګولان کوم د غي غرونو دی ګولان په 1981 کې چې کله په غزه باندې او په ګولان د دوانه زګونه چې دا بین الاقوامي تور باندې د دوی په حصہ کې نو او دی راولګېدل او پاغه باندې 50% او 60% هغه قبضه ولګوله دا خو پرې دوبله خبره ده کومه د اقوام متحده د قوانینو مطابق درته کوم چې تعلیم یافته خلک دا غوي ته وایم کله چې تقسیم وشو چې په دې ځکه به اسرائیلی او په دې ځکه به د فلسطین د مسلمانانی نو دلته چې کوم دا بیت المقدس دی چې دته یروشلم وې یروشلم نو پدې کې دا خبره و چې دا د مسلمانانو لپاره مقدس دی د يهودو لپاره مقدس دی د عیسایانو لپاره مقدس دی لہذا پدې باندې بد چا هم تسلط نه بلکې د انټرنیشنل سټي ویل شو لا بین الاقوامي خار دی دا پدې د اسرائیل بم تسلط نه پدې د مسلمان هم نه پدې د عیسایانو هم نه او تاو کتل چې ټرمپ هغه تاریخ چې کوم دی نو دا 2020 ته غالبا او 2020 28 جنوري 2020 28 جنوري 2020 کله چې د ټرمپ 13 زمانہ وا نو هغه دلته کې یو ډیل اف دی سنچري په نوم باندې هغه یو کار کړی دی ډیل اف دی سنچري په نوم باندې دا ډیل اف دی سنچري اصل کې د اسرائیل او د فلسطین د امن د منسوبین مې ور کړو اسرائیل فلسطین امن منسوبه په د ډیل اف دی سنچري کې هغه د څه کار وکړو چې دوی یو کار وکړو هغه کار دا و چې د اسرائیل چې کم دارالخلافه ده چې دا په تل ابیب کې و تل ابیب کوم چې د اسرائیل د حکومت دی هغه راولګیدل او دغه د خلافه راوړل او د یروشلم ته راوړل بین الاقوامي تربانی په دې پابندی ده چې په یروشلم کې با اسرائیل او دارنګي عیسایان هیڅوک بدلته کې ځان له بعد د خلافه نه قائم دلته چا قائم کړ اسرائیل او داغه نورستو بیا د سکارو شو چې د نتنیاهو او د ډونالد ټرمپ د دې شریک منسوبه چې اوس دا کم ابراهیم اکارډز وته ویل کېږي ابراهیم اکارډز ابراهیمی معاهده د ابراهیم علیه السلام نوم ول ورکړی دی او موږ د فلسطین او د اسرائیل امن غواړو سکارې وکړو هغه راولګېدل او نتنیاهو یو څو کال وړاندې یو اتیر ځکه خبره کړې و تاسو بیا دی ویل چې په دې ابراهیم یا ابراهام اکارډز کې چې دا کم د دې معاهده روانه ده نو هغه ویلو چې په دې فلسطین کې چې په دې یروشلم کې د اسرائیل د خلافت کله جوړه شوله نو سلور ملکونه راولګېدل په دې ابراهیم اکارډ کې امارات سودان بحرین مراکش او دی راولګېدل او د دې باقاعده توثیق وکړ اسرائیل تسلیم کو بیا نتنیاهو یو خبره وکړه سی ویلو در 27 اکتوبر نه مخکې خبره کومه ویل وس به یو ملک را لګي او موږ به تسلیمي دا نتنیاهو اندری کارت خبره کړې و ویل یو ملک به موږ تسلیم کی
چې کله هغوی موږ تسلیم کړو بیا به د مسلمانانو یو دارنګې یو قطار به لګېدلی اسرائیل به تسلیمي. څوک یادول؟ سعودي یادو، سعودي عرب. ویل سعودي عرب دی، بیا پسې پاکستان دی، او بیا 57 ملکونو کې 4 راغلي، 53 پاتې دي. نو دا ابراهام اکاډ چې کوم دی په دې کې ویل دا 53 اسلامي ملکونه به اسرائیل تسلیم کړي، د هغې ناجایز دا تسلط و. او ویل څه کار به کوو؟ دا یروشلم او دا غزه او دا ټول ځګونه دا به د اسرائیل په قبضه کې به راځي. په دې وجه باندې حماس والا وویلو چې موږ په دې 2 کاله کې دننه کرشکۍ او ختموي. نو موږ داسې کار کوو چې دا منصوبولو د خاورو سره میلاوو. او د حماس 13 ځوانان را پاسېدل او په 27 اکتوبر 2023 باندې هغوی پهل وکړو په دې وجه باندې چې د بیت المقدس د تحفظ سوال دی، د امت مسلمه د تحفظ سوال دی. د 57 اسلامي ملکونو د هغوی قرض د حماس مجاهدینو ادا کو، او هغوی لاړل او په هغې ځای باندې حمله وکړله او په پیراشوټ باندې د هغوی ښارونو ته ورننوتل او دا منصوبې وله ناکام کړله. په کار دا و چې شپه ورځ ما ورته د حماس مجاهدینو دعاګانې کولې، دعاګانې چې شکر دی د ټول امت مسلمه مقدمه هغوی لړاو کړله. او دا د نتنیاهو، د ډونالډ ټرمپ ډیل اف د سنچري او د هغې سره ابراهام اکاډ چې کوم غټې غټې منصوبې وي د امت مسلمه خلاف و، هغې ناکام کړه، د خاورو سره یې میلاو کړلې. زه چې د حماس د مجاهدینو خپې منقل کړی وی. بل ورځ د عراق آرمي ده، داسې آرمي شته د عراق، ویډیو ما کتلې ده. نو عراق آرمي والا لا دغه ورغلي ده چې د فلسطینیان د غزې نه هجرت کوي، هغې ته روان دي. او چې کله ویني د هغوی خپو باندې پیزار نشته دی، یاره قسم دی سړی ورته حیران شي هغه عراقیان آرمي راشي او دغه فلسطینیانو خپو ته ورښکته شي، خپې وله خپل کې وي په دې دغه باندې د خپیال به پاپۍ راغلي دي، هغه پوجان د هغې مجاهدینو خپې ښکلوي. دا مجاهدین دي، دا هم پوجان دي. ځکه وایي دا ډېر اعلی خلک د ټول امت مقدمې لړاو کړله. خو زما اوس ته اعتراض په حماس والا باندې دی. دا OIC څه ته ویلی کېږي؟ OIC دا د 57 اسلامي ملکونو، دا ته پته ده دا سپتمبر 1969 سپتمبر 1969 په 1969 کې چې کله په بیت المقدس باندې حمله وشوله په اګست کې، نو د ټولې دنیا 50 اسلامي ملکونه را پاسېدل. ویل د بیت المقدس د حفاظت دپاره یو تنظیم جوړو چې موږ به بیت المقدس به د یهودیانو د تسلط نه آزادو، او ویل د دې هیډ آفیس به په القدس کې موږ جوړو. خو فی الحال چول کې القدس کې اسرائیل دی، نو په جده کې ځان له آفیس جوړ کړو. په جده کې به زمونږ اوس ایمرجنسي آفیس وي او بیا به په القدس کې موږ آفیس کولاوو او د دې بیت المقدس حفاظت به کوو. 1969 نه راوالی حسابوي 3100 کاله شو، 56 سال. په 56 سال کې د جدې نه دفتر القدس ته نه وړو. دا OIC ده. 56 سال کې په جده کې یو دفتر دی او دا 50 اسلامي ملکونه چکر لال تلال شي جی وي د اسلامي سربراهي کانفرنس یو پروګرام دی او TAD او ته ملاو شي او الته خلک تقاریرو کې په میډیا نشر شي. یره پلاني وزیر اعظم ډېر ټیټ خبره وکړه او پلاني صدر ډېر ټیټ خبره پکې وکړه. ټیټ خبره څه ته وایي؟ 50 کاله مشول خپل آفیس هم د جدین القدس ته ونوړو او هغه 56 کاله چې وشولو زمونږ دا څومره محنتو اسرائیل په خاورو کې میلاو کو، 4 ملکونه اسلامي راولګېدل او هغه دغه کوئی تسلیم یې کړو. په دې وجه باندې عزتمندو 2-3 سوالات نور مو ټایم ختم دی. په آخر کې یو خبره کوم، هغه دا ده د اسرائیل د مصنوعاتو بایکاټ خبره پکې شوې وه او په هغې باندې موږ تفصیلي خبره کړله. په دې وخت کې موږ د غزې د مسلمان سره څنګه حمایت کولی شو؟ 2 میدان دي. یو میدان دا دی، یو میدان چې موږ د هغې د مصنوعاتو بایکاټ وکړو. دا د شمار ما لیکلی دی خو ډېر ناوخته دی، خو صرف یو پکې وایم. دا یو رپورټ ما لیکلی د ځان سره، په دې کې دا دي چې د اوسه پورې د هغوی څومره تاوان کېږي. اسرائیل چې کوم دي، اسرائیل د هغې یو منټ صبر وکړئ، یو منټ. اسرائیل چې کوم یومیه خرچه ده، نو د رپورټ مطابق دا یومیه خرچه د 2023 لږ صبر 2023 کې چې کله هغوی څومره خرچه په جنگ باندې کړله ابتدا کې 27 اکتوبر کې، نو د هغې نه جوړېږي 246 ملین امریکن ډالر، 246 ملین ډالر چې د هغې نه د پاکستان په حساب جوړېږي 68 ارب 97 کروڑ 59 لاکھ 40 ہزار روپۍ. دا د یو ورځ د جنگ خرچه ده د هغوی 68 ارب 97 کروڑ، یعنې دا یو قسم 69 ارب روپۍ د هغوی د یو ورځ د جنگ خرچه ده. دا د اسرائیل د جنگ باندې د هغوی پیسې لګي. بیا د جنوري 2025 پورې دا اوس 2 میاشتې مخکې هغوی څومره خرچه کړله؟ 42 بلین ډالر. په 1 بلین کې 1 ارب روپۍ راځي. 42 بلین ډالر او 42 بلین ډالر د دې نه جوړېږي تقریبا دا د دې نه جوړېږي یومیه خرچه چې کوم ایوریج راایستلی دی 83.8 ملین، یعنی د 27 اکتوبر نه والا 2023 نه د جنوري 2023 پورې د یو ورځې خرچه 83.8 بلین ده.
ملین ډالر دا. د هغې نه پاکستان په حساب څومره روپۍ جوړېږي؟ 17 ارب 86 کروڑ او 40 लाख روپۍ. 17 ارب روپۍ د 27 اکتوبر 2023 نه د جنوري 2025 پورې د یو ورځې خرچه د هغوی 17 ارب روپۍ ده. د اوسه پورې څومره نقصان شوی دی؟ د اوسه پورې چې د هغوی نقصان شوی دی د دې 2025 د کار نه د دسمبر 2024 پورې په دې څو میاشتو کې د دې دا تقریبا شوی ده 18 کرب او 91 ارب او 96 کروڑ پاکستانی روپۍ. 18 کرب 91 ارب روپۍ دا د هغوی په جنګ باندې خرچه شوې ده. دا پیسې ول څوک ورکوي؟ دا علماو ته په دې مصنوعاتو باندې ورکوو. البته یو خبره ده جنګ له وسې نشو له خیره که 15 منټه زیات ولګي خبر کېږي ما دا خبر به سر ته رسوم بیا رانه پاتې کېږي. هغه دا ده چې دلته موږ وایو چاره موږ خو د کیکونه پرېږدوه یا کولډ ډرنکس پرېږدوه او یا پیپسي پرېږدوه په دې باندې به څه وشي؟ نو صاحب دا تا ته نه و چې ته کیک مه خوره او پیپسي مسکه. دا وایي د ټول وطن ته و چې تاسو یې مه راوړئ د پاکستان ته او دانګې د تاجرانو ته وایي تاسو یې مه خرڅوئ. داسې نه و چې تیوالو بې ضایع کا. مطلب دا تیم مه استعمالوه، دکاندار دې هم نه راوړي، فیکټري دې هم نه راوړي، مؤسسه هم دې نه راوړي او ټول دنیا په 57 ملکونو اسلامي ملکونو دې بایکاټ وکړي. نو هلته موږ څه وکړو؟ معیشت بوله په ځای باندې ودرو. یو خبره دا ده په دې پوهېږې په خبره باندې. دویم نمبر خبره دا ده موږ چې د هغوی څخه حمایت کولی شو په میډیا په دې موبایل باندې کولی شو. دا که موبایل چې ما ورته کومې امبیان لګو که نه په دې موږ د هغوی حمایت کولی شو. روزانه دا کولی شو الحمدلله که نه دا 300-400 کسان تاسو دلته ناستئ که تاسو روزانه یو پوسټ د خپل موبایل نه دا د اسرائیل په مخالفت کې او دا د غزې او د فلسطین په حمایت کې یو پوسټ کوئ دا ستاسو جهاد دی. یو پوسټ کولی شئ که نه شئ کولی؟ کم کسان به کوي انشاءالله شت کیږي الحمدلله ماشاءالله ټول تیار یو پوسټ. جګړې مه کوئ تاسو خو د خلکو ذهن په دې باندې جوړ کړئ. دا کمې خبرې چې زه کوم دا د خلکو ته ورسوي. یو دویم نمبر دا ده که چېرته یو ځای کې خلک راوځي په روډ په غاړه اجابات په غاړه راوځي په تیمرګرې کې راوځي په کراچۍ کې اسلام آباد کې نو چې هغه ځای کې بالفرض چېرته خلک وځي نو ته اوس ودرېږه دا کار ستاسو ټیک دی یا اوس لاړ شه یا اوس لاړ شه هلته وې زه سره ځم کال ته نه شي تللی وې دا کار دی ټیک دی د اسرائیل په مخالفت کې دی خو ته مخالفت مه کوه. په دې وجه باندې الحمدلله تاسو وکتل په کراچۍ کې 13 ورځ باندې مولانا فضل الرحمن صاحب یو مارچ وکړو او حافظ نعیم الرحمن صاحب یو مارچ کړی دی. د هغې سره سره بیا په دې لاهور کې د امریکن امبیسۍ خلاف یو مارچ وشو. اوس په دې 20 اپریل باندې سبا نه بل سبا په اسلام آباد کې د امریکې د امبیسۍ خلاف دا ګوره یوازې د یو سیاسي تنظیم ګوره دا کار نه دی ګوره دا یوازې د مذهبي تنظیمونو کار د ټول پاکستان نه هغه مطالبه حافظ نعیم الرحمن صاحب د پاکستان مذهبي رهنماګانو کړې ده چې ټول د پاکستان نر او ښځې ماشوم او غټ به راشئ اسلام آباد ته او تاسو د دې امریکایانو د امبیسۍ مخې ته موږ خپل احتجاج به ریکارډ کوو. د پاکستان عوام دا د اسرائیل خلاف دي او دا د فلسطین په حمایت کې دي. انشاءالله تعالی د مارچ له به ټول به موږ ځو او دا د ملګرو ته د انتظام هم کړی دی. انشاءالله بهر به دي باقي د نومونه به لیکي. یو دا ملګري به فنډینګ کوي د دې دپاره د دې جنګ دپاره موږ ویلو جهاد دپاره به فنډینګ کوو د زړه د خلاص په دې کې تاسو تعاون هم وکئ او د هغې سره دا ملګري به نومونه لیکي. که په خپله باندې تللی شئ که مشران یې کالکان یې په خپله باندې لاړ شئ که په خپله نه شئ تللی نو کم از کم د یو کس بیا تاسو 3000 روپۍ دی که 4000 دی یو کس کرایه ورکئ چې په یو کثیر تعداد باندې خلک هلته لاړ شي. یوازې د اسلام آباد مارچ نه په کوم ځای کې چې خلک راوځي که دا بازار دی که دا چوک دی که دا چوراهه ده که دا فیسبوک دی او که دا څه شی دی خپل احتجاج به ریکارډ کړو. موږ به په دې باندې څه وکړو نو څه به یا کولی شو یا به نه شو کولی خپل وس به وکړو. هغه داود علیه السلام په کال باندې چې کله الله تعالی ویل تاسو د میانو ښکار مه کوئ میانو ښکار مه کوئ نو هغه څه خلکو د میانو ښکار نه کوو او نورو خلکو ته به ویل دا مه کوئ نو چا ورته چې تاسو به څه وکئ ویل اسم نشو کولی خو معذرتا الی ربنا خپل رب ته خپل عذر پیش کوو بس چې موږ دا کولی شو بیان مې کولی شو جلسه مې کولی شو مال مې لګولی شو او که زمونږ دا پیسې چا ضایع کړلې چېرته زمونږ دا جدوجهد چا ضایع کو نو زما او ستا ذمواري ادا شوله او دا تپوس به د هغه نه الله تعالی د قیامت په میدان باندې کوي. ټیم یې ډېر واغستو معذرت کومه ځکه چې ډېر ټیم نه پکار ملګري راغلي په دې نیت باندې چې په ټیم به کې خو غالبا نن مې 12 منټه زیات واغستل د هغه بنیادي وجه دا و چې دا موضوع ما ته هم ښکارېدله. الله دې موږ له د عمل توفیق راکړي او الله دې زموږ په دې اواز کې څه نه څه زور واچي چې د غزې او د فلسطین د مسلمانانو حمایت په دې کې وشي. الله دې ما او تاسو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.